بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما پرون سبق کې منګه دا خبره اتره کړې وای او سو خبرې مونږ کړې وې یو مونږه دا کړې وا چې لکه دا کم معرفت الاحکام معرفت العقائد الدينيه عن الاحکام عن ادلتها التفصيليه دا کم تعریف چې نو دا د قدماو په نسبت دي او قدما چې کم دي متقدمین کلامیین نو دا غي په کلام کې دا فلسفه نه داخله او هغه با زیات تر چې کم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ د صحابه کرامو د دین چې کم خلق وتلیو دا معتزله نو دا غیر رد کو بیا ورسره لکه په دې کې دا فلسفه دا خبره تر کړو کنه نو ما تاسو ته پرون ویډیو چې لکه منګه چې پرون کوم خبره کوله په تفصیل کا منګه اول وکړه او ما تاسو کتاب کې ورسره روان د خبرو سبق منګه غي د نور رسیدلی نه خبره مونږ کو چې لکه فلسفه چې دا کنه د اول په یونان کې په فړاوې دله او د یونان نبیا دا فلسفه عربو تر واوړېدله او د ټول نه اول خالد ابن یزید ابن معاویه یو نومو خالد ابن یزید ابن معاویه دی خالد ابن یزید ابن معاویه د چل وکړو چې دا د فلسفه د یونان نه عربی طرف تر واړوله فلسفه د یونان نه چا تر واړوله عربی تر واړوله نو دا کوم خلک چې و د معتزله دوغه فلسفه د کړي و نو دوی په خپل فلسفي خیالاتو په بنیاد باندې او د خپل فلسفي په بنیاد باندې یو څو خبرې د کړي وي دا غي د وجه نه د خلکو هغه ذهنونه دا به ګډوډ کول او د اسلام نه به اړول دا و په عقیده کې جنین دا به ګډوډواله راوړي چې کله دا فلسفه د یونان عربو تر واوړېدله نو مسلمانانو په دې کې غور او خوش شروع کو او مسلمانانو په دې کې ډیر زیات چې دا شروع کو مهنت شروع کو د دې لپاره چې لکه دغه فلسفه ازدکی او داغه بجبه کې هغه جواب ورکړي نو په دې فلسفه کې دا علم الطبيعيات او علم الالهيات او ریاضیات دا پکې داخل خو د دې سره دا کار وکړو چې په دې کې دلایل نقلیه پکې داخل کړ قران او حدیث او اجماع دا پکې داخل کړ او دا کوم عقاید چې او کوم خبره اترې چې وی نو دا خو لکه دغه طبيعيات او الهيات د یو تعریف کوم څه ته طبيعت څه ته الهيات څه ته وي ریاضیات څه ته وي نو دا غي نه خو ثابت کړ خدای سره دا غي تایید چې دای په دلایل نقلیه سره وکړو نو دی ودینه خلک د اسلام نه راوړل او دو په دې فلسفه کې د طبيعيات او الهيات دومره ورننه باسل کچرته دلایل نقلیه پکې نه وي نو بیا فلسفه او علم کلام کې فرق جانه شو کوله پوه نو دو په دې علم الکلام کې د فلسفه د ورسو بیا ځکه داخله شوله لاول به د فلسفه نه و په دې باندې پوه دا یو خبره زموږ د سبق تلاول نه دیمه خبره دا زموږ د نننی سبق کم چې موږ خلاصو وای دا چې دا علم چې کنه نو دا ټول علومو کې د ټولو نه ډیر زیات معزز او مشرف علم دی او دا علم په ټولو علومو کې اشرف او افضل ولې دی د دې دلته په دې کتاب کې 15 وجه بیان کړی دي یو دا چې دا احکام شرعیه لپاره بنیاد ده د احکام شرعیه لپاره سره الکه دا علم الکلام د ټولو علومنا اشرف او غوره ده د دې سوجي بیان کړی دي 15 وجه دي دا ولنې وجه رااله چې دا علم د ټولو علومو لپاره بنیاد ده نو چې دا دي مضبوطو نو ټولو علوم به مضبوط وي د دې وجه نه دا په ټولو علومو کې اشرف ذکر ده خو څه به معنی دویم نمبر دا ده چې دا څومره دینی علوم چې دي دینی علوم نه مراد تفسیر ده او حدیث دي کلام الله ده اصول فقه ده او حدیث ته تصوف ته نو ټول مشر او رئیس سردار چې نه دالکا علم الکلام ده ځکه چې علم الکلام پیجندل د نور دا پیجندل د علم الکلام باندې موقوف دي چې په سنت باندې بسنګ عمل کې په حدیث باندې بسنګ عمل کې دا شان په فقه او په اصول فقه دا ټول خبرې په علم الکلام دلالي داخل دي نو دا سردار دی د ټول علوم شرعیه او دینیه زګه دا په ټول علوم کې اشرف دی دریم نمبر دا دی چې لکه په دې کې عقاید اسلام چې دا پکې دي عقاید اسلام پکې موجود دي یعنی هغه خبرې چې باغ باندې مسلمان لره اعتقاد او یقین لرل ضروری دي او دا خبرې دا په علم الکلام کې از دقیقي د دې وجنه دا کلام دا علم الکلام په ټول علوم کې مشرف څلورم نمبر د غایت په اعتبار سره چې بدايه ازدګي نو په دنیا او په آخرت کې دا د کامیابی اصلي کې د دې فن په ذریعہ سره د دې علم په ذریعہ سره څنګه دا معزز ده
او پنځم نمبر چې په دې کې د دلایل عقلیه بیانېږي چې دا غي تایید کړل شوی په دلایل نقلیه سره یعنی دسي دلایل عقلیه په کې بیانېږي چې دا غي د په دلایل نقلیه سره تایید شوی دی د دې ونه دا غټه دا ځکه چې نه دا معظم علم دی یعنی دا علم الكلام په ټول علوم کې ټول نسره اشرف او غوره علم دی د دې سوچ دي پنځه نمبر 1 دا چې د احکام شرعیو لپاره بنیاد دی نمبر 2 دا علوم دینیو لپاره سره سردار دی د علوم دینیو ناراضي आवाज او دریم نمبر د معلومات اسلامیه پکې موجوده عقاید د معلومات پکې د اسلامي عقاید او معلومات پکې د اسلامي عقاید د اسلامي عقاید نو مطلب څه یعنی هغه خبري چې هغه منل د مسلمان د لپاره سړي ضروری دي نو ځکه دا علم د ټولو کې افضل دی او څلورم نمبر چې د دې هغه د دې علم د کول په دنیا او آخرت کې د کامیابی سبب دی د دې وجه او پنځم نمبر چې باندې کې داسې دلایل عقلي ذکر کیږي چې داغي ثبوت په ستر شوی بدل دا دویمه خبره ده چې علم الكلام په ټولو علوم کې افضل دی ولې دی داغي وجه دي درېمه خبره ده نن سبق زموږ دادا چې دا دومره معزز علم دی او دومره معظم علم دی نو سلف صالحینو د دې په اړه کې خود شي خبرې کړې دي کنه چې لکه بعض مشایخ وایي چې لکه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وای کم کس د علم الكلام از دکې کنه کم کس د علم الكلام از دکې نو نماز له غواړي چې لکه دوی د سیسل د سره وګو کنه چې لکه دو بخره باندې سور کې او بری کېلو کو وګرځول شي بخره باندې په ازمنه سور کله شي بری کېلو باندې وګرځول شي مقبول تور او امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی کم کس چې علم الكلام از دکې نه زنديق شو من تکلم تزندق من تکلم تزندق او هارون رشید بادشاہ چې دغه نه په یو دوه کسانو باندې داخل شو هغه د بل سره مناظره کوله په علم الكلام کې نو دی رشید ورته چې د دې باندې په منځ کې فیصله وکړه هغه ورته په دې خبره کې څه فائدې نشته نو ته په کیسه دا وکم یعنی په دې کې فیصله مې نه جوړ کوله ځکه نه دي لا یعنی خبرې دي دا سړي نو بادشاہ ولا 1 لک درهم انعام ورکوي دا د دې لا یعنی خبرې وي نو دا چې دومره دا کلام دی کنه دومره اشرف او معظم دی نو دې سلف صالحینو بیا دې ولې دومره بدشواله کړل او دومره بدشواله دا وشو نو سلف صالحینو چې دې علم کوم برای بیان کړی دا نو هغه د سلور قسم خلقو لپاره بیان کړی دا یو د هغه قسم خلقو لپاره بیان کړی دا چې کم متعصب وي په دین کې یعنی په دین کې بے ځای سختی کوي په دین کې بے ځای سختی کوي او حق تنه داغه تابعیری کوي د زید او د اختلاف د وجنه د زید او د اختلاف د وجنه حق تابعیری نه کوي او د دوی د وجنه چونکی اسلام ته نقصان نسی او نور مسلمان ته نقصان نسی نو یو خداوی د خلق داغه د لپاره هغه ایمات پکې ودره خو دل دغه پیر صاحب ایمات ما سو ویل څه خبره ما کوله ها ناورما سلف صالحین نو هغه دغه نه بعد بیا ود شوی ما سو درګه زه شاده ودرګه شاده چې دوی چې دا سلف صالحین چې دا حج و بیان کړی دا مزمت بیان کړی د نسلور قسم خلقو د لپاره بیان کړی یو دا هغه قسم خلقو د لپاره کم کسان چې نه لکه بدین کې متعصب دي متعصب معنی دا چې هغه د ضد او د عینات د وجه نه د حق خبره تابعداري نه کوي پوه شئ د نمبر دا هغه خلکو د پاره هغه بیان دغه بیان کړی دا چې کم کسان د شي چې هغه ذهني کمزور دي او هغه دغه مسایل ته په صحیح طریقې سره نشي رسیدلی په صحیح طریقې سره هغه دغه مسایل ته نشي رسیدلی نو په صحیح طریقې باندې هغه رسیدل نه چې دوی به بیا ځانه خبري جوړي ځانه خبري جوړي دا هغه لپاره دوی دغه برای بیان کړی دا لکه پوښتنه مې باندې ها او دریم نمبر دا آی کسانو د لپاره دای د کړي دا برای بیان کړی دا چې د کم کسان په دې نیت باندې ځکه چې د مسلمانانو عقیده ګډوډي کوم دی په ذریعہ سره چې کم کس د دې نیت باندې دای ځکه چې د مسلمانانو عقیده د اسلام چې کوم غټه عقیده دي هغه د خلکو ګډوډي کومه نو بدی وجه باندې داغي چې نه داغي دغه بیان کړی پوه شئ ها او څلورم دا دی چې لکه کم کسان چې هغه په د فلسفي په باریکو خبرو کې نه نوځي او هغه د حاجت نه اعلان نه وتلو او دې په ګوتیو دې په بیان آشنا خبرې کوي چې هغه خلکو عقل نه ملي دا غوې لپاره برای بیان کړی دا او کنه کدا نه
دا څلور قسمه خبرې پکې نه نو هیڅ یو عالم هغه د علم بد نه ویلي و دې چې دا مصنف صالحین ته دې علم د بارک هم بد ویلي دي دې څلور قسمه خلکو لپاره ویلي خو شوي دا خبره اوس په کتاب کې تاسو کوي ثم لما نقلت الفلسفه د دې نه تاسو ته معلوم ده خانانو د دې څنګه د اولنې خبره کوي چې لکه قدیم چې کوم علم الكلام والو نو هغه په دا باندې خو فلسفه نه و داغو دا قدیم کلامیین او د متأخرین کلامیین په علم الكلام کې څه فرق دی نه بیان ثم لما نقلت الفلسفه عن اليونانيه الى العربيه کله چې نقل کړل شوله د فلسفه د یونان نه عربو ته د یونان نه چاته عرب او اولنې څوک د جلای نقل کړل خالد بن یزید ابن معاویه دا اولنې هغه کس ته چې کوم یو څه کړل دا فلسفه د یونان نه چاته عرب بیا په دې کې عباسي خلک چې نن لاغو په زمانه کې بیا ډېر نقل کوم دي شو چې بای کې بیا ونې نه اسحاق او دابت او دا یونان چې نه نه دا نوح علیه السلام نو مسیح طرف ته نسبت ده یونان ابن یافیث ابن نوح علی نبینا علیه الصلاه والسلام وخاض فيها الاسلاميون او نن وتل بیا په فلسفه کې اسلامیان یعنی کوم چې مسلمانان خلک وحاولوا الرد على الفلسفه او دو شامل شروع والفارد کولو باندې په فلسفه باندې رد کول فيما خالفوا فيه الشريعه فهاي کارونو کې چې دا فلسفیان پای کې د شریعت نه خلاف یعنی فلسفه چې په کوم خبرو کې د څه چې هغه د شریعت نه خلاف وو نو دغه اسلامیان یعنی دا مسلمانان داغي پرد کولو کې مشغوله شولو فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفه نو دا علم الكلام د فلسفي سره ګډوډ شو فخلطوا هغه ګډوډ کو دا کلام علم الكلام ډیر د سره د فلسفي سره ليحققوا مقاصدها دا بار د دې چې داغه مقاصد دو تحقیق حاصل کی فيتمكنوا من ابطالها او ممکن شدو ته باطل ول داغه وعلم مجر او د نور ډیره خبرې الى ان ادرجوا ترتیب پورې چې داخل کړل یعنی دغه مسلمانانو داخل کړل په دې علم الكلام کې معظم الطبيعيات والالهيات دا علم الطبيعيات هغه غټه خبره او د الهيات هغه غټه خبره علم الطبيعيات هغه ته ویل کېږي علم الطبيعيات هغه ته تبعيات هغه ته ویل کېږي طبيعيات جمع ده هغه علم ته ویل کېږي چې پای کې بحث کول کېږي د هغه سیز نه چې هغه محتاج وي ماده ته هغه علم دی چې پای کې بحث کول کېږي د هغه سیز نه چې محتاج وي ماده ته چې په دې کې بحث کول کېږي د هغه سیز نه چې محتاج وي ماده ته په ذهن کې هم او په خارج کې هم لکه جسم شو جسم نو جسم چې کنه زمون جسم د دې جسم د هر شي جسم دی نو د دې نه چې بحث کول کېږي په خارج کې دا په ذهن کې هم موجود دی جسم لکه تو دلته ګوره یو کس ته بری ځای کې نشته موجودو خدا هغه جسم صاحب لري ځای کې موجود په خارج کې موجود دی نو دا کوم علم نه چې با د هغه ماده نه باس کیږي چې په خارج کې موجود وي او په ذهن کې موجود وي نه د علم الطبيعيات ویل کېږي تبعیت هغه پوه شئ او الهیات هغه علم ته ویل کېږي چې پای کې باس کول کېږي د هغه سیس دا چې هغه محتاج نه وي ماده ته نه په ذهن کې نه په خارج کې دغه طبيعيات دا غواړي ته وای چې پای کې باس کول کېږي اصل چې کم چې په ماده دغه موجود وي او په خارج کې ماده موجود وي او په ذهن کې موجود وي لکه جسم شو پوه شئ او الهیات څه دا وای چې داغه بای کې باس کولای کې د نشته چې دای ماده نه موجوده په خارج کې نه په خارج کې موجود وي او نه په ذهن کې موجود وي لکه وجود شو وجوب علت او معلول وجوب علت او معلول او د دې په منځ کې علم الریاضیات ته ریاضیات هغه ته ویل کېږي چې بای کې باس کولای کې داس نه چې عام ماده ته محتاج وي په خارج کې نه په ذهن کې چې محتاج وي ماده ته په خارج کې نه په ذهن کې نو درې قسم علوم دي
یو طبيعيات دي یو الهیات دي یو سری ریاضیات طبيعيات څه ته وایي چې بری کې باس کولای کېږي دا هغه څه نه چې دا هغه ماده موجوده وي چې محتاج وي مادي ته په ذهن کې هم او په الهیات کې باس کولای کېږي دا هغه څه نه چې کم محتاج نه وي مادي ته نه په خارج کې نه ذهن کې لکه وجوب او علت او معلول واښوي او ریاضیات دي ته ویل کېږي چې آی کې باس کولای کېږي دا چې کم محتاج وي مادي ته په خارج کې نه په ذهن کې لکه کورشوا او بیا د ډیر څه تفصيلات دي دا ما سره کوم کتاب د نبراس د نبراس د حاشیه په بشرا ولا په دې کې لاندې لیکل دي او د هر علم جدا جدا لګري او کو دا ټولو کې نه نو چې هغه شته کوم خبره دي دا اب استاذ نه هیر شي نو ډونه مدح کوي او صرف د آیات کې د علم الطبيعيات الهیات او ریاضیات دا څه ته ویلېږي د تعریف تاسو زده کو وښولا وخاذو او دون نوتري ومشغول شي په ریاضیاتو کې حتی کاده تدریب ور قریبا نه لا يتميزوا چې جدا شي عن الفلسفه د فلسفینا لولا اشتمالوا على السمعيات کچري دا مشتمل نه په سمعيات باندې سمعيات څه ته ویلېږي سمعيات دي ته ویلېږي چې دا هغه کې د ابحاث بیانول کېږي چې دا هغه مدار په دلایل سمعيه باندې لکه په قران باندې په حديث باندې دا هغه مدار وي لکه جنت شو جهنم شو قبر شو او دغه شانتي حشر شو صراط مستقیم شو میزان شو امانت شو دې دلایل سمعيه وي سمعيات دي ته وي سمعيات څه ته ویلېږي داسې بحثونه چې باید د اکثر مدار په سمانی په دلایل نقلیه سره وي دلایل نقلیه کوم دي کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او اجماع واښو به معنی سمعيات څه ته وي چې باید بحث کولای کیږي دا شنو چې دا لري کې د اکثر مدار په سمانی دلایل سمعيه څه ته وي وهذا هو كلام المتاخرين او دا د متاخرين باندې علم الكلام لکه پوه شئ وبالجمله هو اشرف العلوم وبالجمله خلاص خبر ادا چې دا علم الكلام په ټولو علومو کې سره مشرف ته ټول غوړه ده سو وجري نمبر 1 وجه لكونه اساس الاحکام الشرعيه ځکه چې دا د احکام شرعیو د لپاره سره بنیاد ده دا احکام شرعیو د لپاره سره بنیاد ده ځکه کنه چې کوم کس الله نه پیژني دا الله رسول نه پیژني نو دا هغه الله او رسول احکامات به پیژني نو په دې کې الله او الله رسول پته لګي ویلې ځکه بنیاد دویم نمبر ورئیس العلوم الدینیه او دا علم په ټولو علومو کې اشرف ول دویم او د سره چې دا د ټولو شرعي د دینی علومو سردار دی د دینی علومو سردار دی د دینی علومو سردار دی دینی علوم کم دي علم الكلام دی علم التفسیر دی حدیث دی اصول فقه دی او تصوف دی او دا کلام کې ټولو کې مشهور دی دریم نمبر وکون معلوماتي علی عقاید اسلامیه او دریم دا چې د دې عقاید اسلامیه معلومیږي دا علم د ټول علم نه مشرف او مکرم ذکر چې د دې عقاید اسلام معلومیږي ویږي څلورم نمبر وجه وغایته او د دې د غایت په اعتبار سره الفوز بسعادات الدینیه والدنیویه چې دې په حاصلول سره کامیابی حاصلېږي نیک بختی حاصلېږي د دنیا او د آخرت نیک بختی حاصلېږي پنځم نمبر وبراهین الحجج قطعيه المؤيد اكثرها بالادله السمعيه چې په دې کې داسې براهین دلایل بیانېږي داسې براهین او دلایل په کې بیانېږي قطعي تور باندې چې لاغي تایید کړل شوی دی دا اکثر د دینه په دلایل سمعيه سره دلایل سمعيه مستوى یو خدانه په جرمیر ادله سمعيه څه دا وایي هغه په څه باندې معنی قران ته وایي حدیث ته وایي څه ته وایي اجماع ته وایي پرې په څه لا پینځه وځي ذکرلې چې دا اشرف العلوم لري وصوي وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه او هغه چې نقل کړی شوی دی د سلف صالحینونه هغه طعن کول پدې کې او منع کول د دینه یعنی کوم دی بارے کې جماعت او خبر او کړه چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې کم کس دا علم زدکای نو زه غواړم چې لکه یو کو ډیر زیات وای وهما او بل چې بخره باندې سور کما او بری کیلو کې وګرځم او امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ من تکلم تزندق او د نو خلک چې کوم دی په بارے کې خبرې کوي دا چا د بارے کې نو ماته څه د څو خلکو په بارے کوي اصلو خلک کم دی وایي انما هو نمبر 1 دا راي کسان د بارے للمتعصب في الدين
چې هغه متعصب وي په دین کې متعصب څه ته وایي من لا يطيع للحق عنادا چې دا ضد او د اختلاف د وجه نه د حق تابعداري نه کوي متعصب څه ته وایي ضد او د عناد د وجه نه د حق تابعداري نو چې د حق تابعداري نه کوي نه به خامخا خپل خبر نه باسي یو داغه لپاره دویم نمبر والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصر عن تحصيل اليقين او اګه چې کوتا وی کمی کوم کوي د دې د یقیني حاصلول نه دا مطلب دی یقیني تور باندې هغه حاصلول نه جواز ځان خلاص نه ځان خلاص نه لکه صحیح باغ شي درنګي او له موده چې دا پوهه ما نو خلک به کوم راکړي هغه پوښتنه به معنی ها خادم دریم نمبر والقاصد الى افساد عقائد المسلمين او که چې اراده لري دا مسلمانانو د عقیده فاسدول لپاره یعنی کم کثیر دین یت باندې از دکې او د دې لپاره از دکې چې تنه مسلمانانو عقیده ګټي وړي کما دا غوي لپاره دا برای داغه لپاره دا او څلورم نمبر والخائز او ننوتون کې هاي کس ننوتون کې ده فيما بعد سکے لا يفتقر الیه چې محتاج نه وي محتاجین شي لغه من غوامض المتفلسفين من غوامض المتفلسفين دا غپټو خبرو د فلسفي والونه مطلب دا کنه چې کم کس د سیده چې هغه د فلسفي په غپټو خبرو کې نه وځي کنه او بوئږي مینه نو دا غي د پاره دا بدی بیان کړدا و الا او کچری دا څلور خبرې بګی نه و الا او کچردا فكيف يتصور المنع سرنګ متصور کې دي چې منع اما هو اصل الواجبات دا غسیز نه چې په واجباتو کې اصل له واساس المشروعات او په ټولو مشروعي کارونو کې بدین کارون د لپاره سره بنیاد نو دا د دین د کارونو لپاره بنیاد دی او دومره موږ پینځه وجه بیان کړلې نو دا غي چې دا خبرې پکې نه دي څلور نو بیا غو د دین انکار نشي کوله نو دوی چې د دې برای بیان کړی دا بدی بیان کړی دا د څلور قسم خلکو لپاره بیان کړی و به شوي چلو بھائی